السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ورور مراد علي نن تاسو ته د نبی علیه الصلاة والسلام د شق صدر په باره کې تفصیل بیانولو والا یم. د شق صدر تفصیل او په دې باندې به تاسو په خپله پوه شئ چې زه تاسو ته ووایم نو تاسو ته به پته ولګي چې شق صدر څه ته وي او مطلب یې څه دی. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د 4 کالو نو د خپل رضایرونو سره ځنګل ته تللی و چې هغوی هلته بیزې سرولې. د نبی علیه الصلاة والسلام رضایي رور کور ته رامنډه کړه او ویې چې زموږ هغه قریشي رور 2 سفید پوشه کسانو په ځمکه باندې سملولی دی او پوره تفصیل یې ووې. د نبی علیه الصلاة والسلام رضایي پلار رامنډه کړه. نبی علیه الصلاة والسلام خپل ځان سره ولګو یعنی د سینې سره یې ولګو نږدې کو. حلیمه سعدیه فرمایي چې امام نبی علیه الصلاة والسلام د خپل سینې سره ولګو او موږ د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو نو هغه تفصیل ووې. 2 سفید پوشه کسان نبی علیه الصلاة والسلام له چې راغلي وو دا څوک وو؟ دا حضرت جبرائیل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام وو. هغوی سره یو تاشکی وه چې په هغې کې د واورې ټوکړې وې. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سینه یې وشلوله او د هغې نه چې کوم دی نو زړه یې چې را وباسو هغې ورله وینځو د هغه واورو په ټوکړو باندې 2 د وینې داسې ټینګې کلکې شوې کومې ټوکړې چې وې هغې ته ورتاوې کړې او ویې چې دا د شیطان حصه وه. دغه شان بیا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک زړه کېښودو او سینه مبارک باندې ورله چې کوم دی نو ټانکې ولګولې او مهر نبوت نبی علیه الصلاة والسلام له ولګو شاته. یاد ساتئ نبی علیه الصلاة والسلام ته د شق صدر دا واقعه دا په زندګۍ کې 4 پیرې راغلی ده. یو تاسو ته چې ما کوم بیان کړو د 4 کالو د عمر ده. دویم چې کوم دی نه دا نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دی دا د 10 کالو په عمر کې راغلی وه او دغه شان دریم نبی علیه الصلاة والسلام ته د بعثت په وخت کې دا واقعه راغلی وه او 4م چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ته د معراج په وخت کې دا واقعه راغلی وه. د دې 4 چې کوم یعنی تاسو ته ما ووایي پیرې دا نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې شوي دي. باقاعده روایات مستند روایات موجود دي او د هغې تفصیل په مستند کتابونو کې د احادیثو موجود دی. کومو خلکو چې 5مه پیره هم را نقل کړې ده نو د هغې 5مه پیرې روایت مستند نه دی او دغه شان دا 4 پیرې چې کوم دی د دې روایات باقاعده مستند دي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره باقاعده شوي دي. کم خلک چې د دې نه شرح صدر صرف مطلب اخلي یا مختلف تعویلات ورته کي نو هغې حقیقت کې د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک زندګۍ نه خبر نه دي او هغې په دې باندې پوه نه دي چې نبی علیه الصلاة والسلام کومه هستي وه. ځکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به د نبی علیه الصلاة والسلام سینه مبارک باندې هغه ټانکې باقاعده لیدلې دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره شوي دي او نبی علیه الصلاة والسلام داسې هستي وه چې الله جل جلاله ته ډېر زیات نږدې و. انشاءالله بیا به آینده دا تفصیل ووایو چې د دې څه حکمتونه د دې شاته کمې خبرې وې چې دا نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې شو.